او زه ګورم چې دغلته څوک د کرایه او ټټو راځي او هغه ټټو دغلته لاټي چارج کوي او یا راځي هغه زما مخه نیسي. دا سن چې کوم هلته دا وي ایم آی این فارمر دی یار څه چې دی هغه رنګ وکړو چې ما ته په وټټک په دې ټایم کې اوس رنګ وکړو چې یاره دی د پی ټي ایم ممبر دی. د کومې اتکړۍ د پولادو نه جوړې کړي چې دا به زما دې نرو لاسونو ته دی اچوي. زه به د ایمان بیا وګورم. کله راته سپیشل برانچ والي وکړي، کله راته یو رنګ وکړي، کله بل. سټاکوټ په خاوره به انشاءالله ټیک ټاک احتجاج بیا د دقې صوبایي د دقې ضلعي انتظامیې خلاف کوو. چې موږ خپل حق غواړو. ډېره شکریا ادا کوم چې مال مقرره کړه. زمونږ خو هغه یو شان حساب دی څنګه چې 5 میاشتې یا 6 میاشتې مونږ کمې چغې چوغې ووالې احتجاجونه یا درنه یا مذاکرات څونه خبرې هم مونږ وکړې خو د هغې په نسبت باندې مونږ ته د اوسه پورې څه ریسپانس میلاو نه شو. کومه معاهده چې زمونږ سره شوې او زمونږ جنګ د هغې دی که هغه دلته هر څومره ادارې دي زمونږ خلاف غونډې نیګیټیو دغه ځي دا رپورټینګ ځي. کله راته سپیشل برانچ والي وکړي، کله راته یو رنګ وکړي، کله بل. خو زمونږ د بده مرغه 25-26 ملکڼ کې دا ادارې کار کوي اسټبلیشمنټ سره د یو ځای. خو زمونږ په ما پسې چې کم د دې نه مخکې کم ایس یو په واټټک د آرمي طرفه ما ته سوال جواب وشو چې ما ته په واټټک رنګ وکړو. دا سن چې کوم هلته دا وي ایم آی این فارمر دی یار څه چې دی هغه رنګ وکړو چې ما ته په واټټک په دې ټایم کې اوس رنګ وکړو چې یاره دی د پی ټي ایم ممبر دی. نو یو سړی چې خپل حق غواړي یا به باغي کوي یا به د پی ټي ایم دغه کوي رهنما کوي یا داسې د هغې کارکون به ته جوړوي. خو لکه مونږ خو جنګ د نه د ادارو سره دی نه زمونږ د ایجنسو سره دی نه داسې د دې ملک سره دی. زمونږ خو جنګ د چا سره هم نه دی. زمونږ صرف خپل معاهده چې کومه شوې مونږ خپل حق غواړو د انصاف غواړو. د هغې دپاره مونږ یو در پرېږدو بل ته لاړ شو بل پرېږدو بل هر یو سړی په مونږ پسې خندا کوي. اوس نوی کم دغه چې راغلی او باچا صاحب دي چې کومې ټوپکې حواله کولی یا په 2 ورځ یا په 3 ورځو چې یاره دوی د دوی والد صاحب په 25 تاریخ 25/5 یا 4 باندې راغلی او مونږ ته هلته د څخت واغه 5 لک روپۍ دوی وصول کړی شو دا پکې دوی ته میلاو شو. نو د هغې د اوسه پورې ما د سټاکوټ د تاڼې چې کوم انچارج دی هغه هم خبر کو ډي سي هم خبر کو. ما ورته ویم چې یاره مال د دې ریسپانس راکړه دا خبره چا کړې ده او څنګه په کوم بنیاد یې کړې ځکه چې مونږ خو اصلا خبر نه یو مونږ ته اوس نه دي میلاو شوي او چې میلاو شوي نو به مونږ پسې پروپیګنډې ولیکېږي دا به په ټایم میډیا والي راغلی وو لکه څنګه چې د دې نه مخکې زه بلیک میل کړم یا هر څه چې تاسو خپل مفاد دغه وکړو ما له مې وډر شیټ وشو او تاسو وایي چې یاره د دوی شو دا پیکج او دا کم نکاتې خبرې چې مونږ د دوی سره کړې دا مونږ پروسس کړي تر اوسه پورې 6 میاشتې پوره شوې په هغې کې کومه خبره رښتیا شوه. باچا صاحب هغې دا ګیله کوله چې یاره مونږ سره کمپرومایز او ډایلاګ ته راځئ احتجاج ورته نه کوو. یا که د سټاکوټ او د درګۍ د احتجاج خبرې نو دې ځل به انشاءالله د سټاکوټ په خاوره هم احتجاج کوو. سټاکوټ په خاوره به انشاءالله ټیک ټاک احتجاج بیا د دقې صوبایي د دقې ضلعي انتظامیې خلاف کوو او زه به یې لیډینګ کوم باچا صاحب. زه به ودرېږم بیا زه ګورم چې دغه ځای کې دې دغلته څه کوي دا اسسټنټ کمشنر څه کوي او دا ډپټي کمشنر څه کوي او دې ما د کومې اتکړۍ د پولادو نه جوړې کړي چې دا به زما دې نرو لاسونو ته دی اچوي. زه به د ایمان بیا وګورم. زه خو د خپلې وینې د خپل ورور د وینې انصاف غواړم. زه خو هلته د معاشرې د ناسور خلاف اپریشن کول غواړم. نو که دې کې د سټیټ انټي څه خبره وي نو بیا زه په هغې یم زه بیا انتشار هم پیدا کوم زه بیا هلته امن ته هم خطر یم زما بیا د هلته د علاقې د خلکو سره هم دشمني ده بیا زما د تاجرانو سره هم دشمني ده او که نه زما خبره او زما موقف سټرانګ وي زه د یو مظلوم دپاره د یو مقتول دپاره انصاف غواړم او په دغې خاوره د مستقبل دپاره صحیح ټیک ټاک د امن یوه لاره د هغې ګایډلاین غواړم. نو په دې ما د چا پلار نشي رامنې دغه زما د پلار نیکه خاوره ده زه به پرې ودرېږم دغلته د انصاف چغه به زه وهم او زه ګورم چې دغلته څوک د کرایه او ټټو راځي او هغه ټټو دغلته لاټي چارج کوي او یا راځي هغه زما مخه نیسي.